څنګه چې تاسو ته پته ده جناب موږ دلته راځو ماشاءالله دا وګورئ تاسو دا زوی قرآن مجید دی صحیح ده تاسو کتلی شئ که نه ماشاءالله زموږ کلام چې موږ په ایمان راوړی دی دا تاسو ګورئ ټول زوی به د دې نه بیا دا حضرات محنت وکړي دا احساس کړي ماشاءالله تاسو وګورئ که نه خیال هم کړی دی نو خو قسمت دی هغه کسان چې په دې کار کې د هغوی پیسې ولګي د هغوی مال جان وخت ولګي ماشاءالله راغلي وي د شپه خواله تاسو به کتلي زه ولې انشاءالله عموما 2-3 میاشتې پس وله خامخا کم سے کم راځمه دا قرآن مجید تاسو کتلی شئ ماشاءالله دا ټول زوی په زوی په او پاڼې پاڼې صحیح ده نو ماشاءالله دوی ول بیا عطر خوشبو کفن وغیره هر یو څیز ول ورکړي تاسو دا لیدی شئ او تاسو دې خو راوړئ دا چې تاسو وینئ که نه دا اوس دې دپاره د کپړې ضرورت دی یعنې د کفن ضرورت دی ورته د خوشبو ضرورت دی ورته نو جناب شپه خو منډه تړله وي ماشاءالله او نوره خپله هغه حساب کتاب یې دومره برابر نه دی د مالي اعتبار سره نو ما ورته به ورسره منډه وخو ځکه چې ټول موږ منډې نه شو والی موږ به ورسره مالي امداد کوو څوک به ورسره جاني امداد کوي نو دا تاسو کتلی شئ ماشاته دا قرآن مجیدونه دي دې دپاره د کفن ضرورت دی د کپړې ضرورت دی د خوشبو ضرورت دی که نه هغه خو ماشاءالله برابر شو په دې د مخکې د سولر هم درکړو ډک کړو یو 2 سولر 3 ډاکسانه جی مولاګور ته ورسېدل ماشاءالله یو 2 سولر او 3 ډاکسانه په دې کې چې چا امداد کړی که نه هغه ته به الله جل شانو پوره مرسته کوي او ماشاءالله ستاسو په مدد سره تاسو خپل ګاډی مو راغستی که نه څه پیسې به کې دوی کړي دي د غریبۍ خوا دې خوا او څه ستاسو د خلکو مرسته وه نو خپل سوکې وله هم واخېستو نو اوس به دومره وي چې په ده باندې به هغه کرۍ نه راځي کرۍ پوه شوې نو الله هم راته خوشحاله کوي جناب او تاسو شپږ په زړه دې سرمان شته که نه جی مولانا صاحب زه به دوی ته یو درخواست وکړم جی مولانا صاحب تاسو چې نن دوی ته ووایي چې دغه شاته قرآن پاک دا الحمدلله بالکل تیار دی خو چې شاته کوم قرآن پاک پروت دی دا د کپړې د وجې پروت دی نو دوی ته به زه د مدد اپیل کوم چې مخکې تاسو موږ سره کم تعاون وکړه الحمدلله هغه قرآن پاک وسیلر او ډاکسنې هغه لاړې دفن شول او ستاسو پکې پوره ریسو شوه خو د دې نه مخکې اوس تا شاته قرآن پاک چې پروت دی دا د کپړې د وجې پروت دی نو تاسو چې بالکل دا یو کس کپړه وس کېږي بیا د کپړې د تعاون اپیل زه ځکه کوم که نه چې زموږ کار د یوې ورځې نه دی چې ستاسو یو کس کپړه وس کېږي دا هم تاسو موږ سره کولی شئ او ټولو نه غټه محنت خو دغه دی چې تاسو په خپلو جوماتونو مدرسو باندې وګرځئ ضعیف قرآن پاک یې موږ به په سکرین باندې نمبر یې منشن کوو په دې باندې رابطه وکړي چې د ګوټ نه دا ضعیف قرآن پاک راغونډ شي او تاسو موږ سره ځای په ځای باندې موږ سره پر خدمتونو کې تیار شئ لکه څنګه مرسته به سره کوي خیر انشاءالله تاسو ټول ته خواست چې د سره مرسته وکړئ انشاءالله بل په زه سره ارمان دی د ما د دا وي تروله د ما د دا وي وای جناب وای د حرمین شریفین مې د زیارت ډېر شوق دی نو جناب اوس که څومره کسان دي که نه او وایي چې به عمرې له کسان لیږل غواړي نو شپږ به تاسو د خپل نمبر وایي نمبر هم څه دی زما موبایل نمبر دی 0343 92 91 91 0343 92 91 91 په ده باندې واتساپ شته په ده باندې جی پی ایس شته خو مولانا صاحب دا مې په زړه ډېر زیات ارمان دی چې الله پاک مې دې حرمین دیدار له ورلیږي نو الله پاک مې خیر انشاءالله ډېر مینهوال دي ښه په الله مې ډېر خلک شته صحیح ده او مولانا صاحب زه د کتونکو ته دا درخواست کوم چې تاسو موږ سره یو ورځ دپاره مه ودرېږئ تاسو هفته کې په میاشت کې یو پیره زما تپوس وکړئ چې څنګه چې موږ د قرآن پاک د یو صندوق نه سټارټینګ واخیستو الحمدلله اوس 4 قرآن محلې ما نیولي دي په دې کرایانې م ورکومه او پر کم ځای باندې چې زه ولاړ یم په دې کې ماربل لګېدي دا هم د چا لګېدلي دغلته ګرباتې بله ده دا د 3 روپو ده دا هم د چا بله ده دې له چې ما دا کم عطر ورکړي شوي دي دا هم د چا ما ورکړي نو الحمدلله ستاسو به روپۍ په ځای باندې لګي او مولانا صاحب دا کم قرآن پاک چې پروت دی جي نو دې کې اوس دا ټول قرآن پاک موږ سره د مرمت د وجې پراته دي نو دې باندې ما له مرمت کسان ولې نیولي دي نو چې دې تعاون وکړي چې یو قرآن پاک زه د دوی د وجې روح کم که نه نو پوره ثوابونه به رسي او تر څو پورې چې زه جمع دی انشاءالله تاسو به زه ځان سره ثوابونه انشاءالله الله راته خوشحاله ساتي جناب دا کوم نمبر چې پکې منشن شو په دې تاسو ایزي پیسه د پوره دنیا نه کولی شئ او خپل ثواب انشاءالله په دې ښایسته کار کې واخلئ صحیح ده الله راته خوشحاله ساتي